أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا آياتين ولدي من دونه لألانا علاوة آلهة ومعبودان قل ورتو فرمایا هاتوا برهانکم اروڑی خپل دلیل هذا دا خبرات ذکر من معیات ذکر دا غچا دے چی ما سردی و ذکر من قبلی او ذکر دا غچا دے چی ما نروان دی بل اکثرهم بلکہ اکثر دا کافرانو لا يعلمون نکوهی الحق فهم باندی فهم موردون دی مخ اڑی وما ارسلنا ندیگلی من قبلک نتان اروان دی من رسول رسول پیغمبر الا مگر نوحی الیه وحکڑی وحاغتا انه لا الہ داشی اشتاب السک معبود الا انا مگر سا فعبدون والسماع عبادتكي وقالوا أوائی کافران اتخذ الرحمن جڑکڑ اللہ تعالی ولدا اولاد سبحانه على جغفاك تددينا بل عباد بل كذابا دقان دي مكرمون عزت من لا يسبقونه نوران لكي دويد اللانا بالقول بس خبرك وهم أوضي بأمره أحكم داغا يعملون عمل كي يعلموا الله ظالمانتا. بسم الله الرحمن الرحيم. مذکورہ آیاتنا مبارکوں کی اللہ تبارک و تعالی تخبل وحدانیت خبرہ ذکر کئی او ورسرا اللہ تعالی تخبل مقرب بندگانو او دا فرشتو دا اللہ تعالی پا دربار کے عاجزی ذکر کئی. اصل کی قرآن مجید کی بار بار دا توحید دا اللہ تعالی دا وحدانیت مسئلہ دی دا پارا ذکر کی گی چی دا دیر اہم مسئلہ دا او دا چاچی دا اللہ تعالی با وحدانیت کی معمولی غنت شک او شبہ پیداش ناغا دا اسلام دا دائرین آغا خارج دی. مولانا شمس الحق افغانی سے رحمت اللہ علیہ نے جاتا پوس کرے ہو چی دا دی اللہ دا وحدانیت یو مثال منتذکر کا ناغا ورطویلی ہو وی دا دی مثال دا سی دے لکا دا 100 روپو نوٹ چی دا 100 روپی وی نو دیتا دا 100 روپی نسبت کی یا واتا 100 روپی وی یا واتا دا 100 روپو نوٹ وی که یو روپی دی چا کما کنو دا اس 100 پاتی نوشوی بس نومی اس بدل شو اسی ننانویش نو چی 100 وی نو 100 دی
یو روپۍ دې کمه شوه نوم یې بدل شو اوس 99 دی د الله وحدانیت هم دک شان دی چې پورا د الله تعالی څومره د وحدانیت د الله د یو منلو څومره شرایط دي د ټول منل او کس قسم شک شبه او د الله سره د شریک نه جوړولو خو دې ته د الله وحدانیت او توحید وي او که معمولی شرک معمولی غونډې شرکی خبره د الله تعالی د ذات متعلق رااله نو بس دا اوس بیا توحید نه بیا شرک توحید مسله د الله د وحدانیت مسله دا ډیره اهمه ده د دې وجه نه الله تبارک وتعالى دا بار بار ذکر کوي چې ما یو کومنئ او بل دا چې کله انسان د الله تعالی په وحدانیت باندې یقین راشي نو ټولې مسلې ختم شي پریشانۍ ختم شي بیا به خوشحالي راځي دی وی دا یو الله راوست دا زما مټو او زما منډې دارانه وسته او که تکلیف پر راځي وی دا الله طرف نه رالو یو الله را باندې راوست یو الله می د هر څه نسبت هغه الله تعالی ته یو ذات سره تعلق دی دا نه چې کله یو خوا منډې وي او کله بل خوا منډې وي په خلاف د کافرانو چې هغه کله بوتانو ته منډې وي او کله چې کوم دی یو طرف ته منډې وي کله بل طرف ته منډې وي او دا حالت خو د کافرانو ولن سبا مسلمان باندې هم چې کله تکلیف راشي یا خوشحالي راشي بیا بل طرف ته منډې وي خوشحالي راشي بیا الله نه پیژني غم راشي بیا وایي دا مې داسې کړی وی نو بد شوی به داسې مې کړی وی بد شوی به نه بلکې د دې ټولو حل دا دی چې د الله تعالی سره تعلق دا افلاطون دا یو ډېر لوی حکیم پاتې شوی دی دا د موسی علیه السلام زمانه کې د موسی علیه السلام نه تپوس کړی چې الله تعالی غشي ویشتونکی شي او دا ستوري غشي شي او دا ځمکه او اسمان لینده شي څوک به بچ کېږي به څوک الله غشي ویشتونکی شي او دا ستوري دا یې غشي شي او دا ځمکه اسمان کمان او لینده شي څوک به بچ کېږي موسی علیه السلام ورته وایي څوک چې د الله په خوا کې ودرېږي هغه بچ وایي دا جواب د پیغمبر نه بغیر بل څوک نشي کولی معلومه ده نو پیغمبر څوک چې د الله خوا کې ودرېدو که نه او الله سره تعلق جوړ شو او د الله تعالی په یووالي باندې یقین رالو چې بس هر خیر ماته الله راکړي هر شر په ما باندې الله راولي او په دې کې به زما خیر وي بس بیا به ټولې مسلې هغه حل وي نن زمونږ ټوله مسله دا ده لکه دا کافرانو متعلق الله تعالی وایي چې دوی کله یو اعتراض کوي کله بل اعتراض کوي وایي دا فرشتې د الله لوڼه دي او دا پیغمبران نعوذ بالله د الله زامن دي او دا چې کوم دی نو پلان کې د الله زوی دی او دا دی الله تعالی فرمایي دا دی وجه نه دی نه پوهېږي چې دی زما مقرب بندګان نه پېژني هغوی زما سره تعلق او رابطه ده دی پریشانۍ ختمې نو دی هغوی ته زما د بچو نسبت کوي الله تعالی وایي زما اولاد نشته هغه زما مقرب بندګان دي هغه زما بندګي کوي ما نه یریږي زما د وینا مخکې وینا نشي کولی لا یسبقونه بالقول د الله نه مخکې قول نشي کولی څه معنا چې د الله کتاب لوستی شي